الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. سورة توبہ 104 نمبر آیت. پدې 104 نمبر توبہ 4 نمبر آیت کی الله تعالی د توبې د طرف ته ترغیب ورکړی دی چې توبه ایستل پکار دي. او د دې سره سره د دې خلکو په احوالو باندې تفسیره ده چې د دې حال داسې د توبې قبليږي او پکار د صدقات واخیستل شي. دغه توبه کله قبول شو نو الله تعالی صدقه قبلین او پکار د چې واخیستل شي. نو ګویا چې دا آیت ترغیب د توبې شو. الله تعالی وی علم یعلم ادوی نه پویږي ان الله چې یقین الله تعالی هو يقبل التوبه همدغه الله قبلې توبه عن عباده د خپل بندګانو نه. نو دې کسان توبه قبول شو کوم چې دا وکسان واستنه پر تړلې شو. ويأخذ الصدقات او قبلې صدقې د دوی. وان الله یقین الله تعالی هو التواب الرحیم دا توبه قبلون کې او رحم کون کې دی. بس صدقې باس په ذکر راغی مخکې موږ ویلو چې کله د کسان معاف شو د خپل غون مالونه راوړل نبی عليه السلام ته پیش چې دا ټول مال زمون اساسي د غون واخله الله تعالی په لار کې صدقه کا د شکرې په تور باندې چې الله تعالی موږ معاف او نبی عليه السلام د هغې نه صرف درې مې قبول کو نور مال واپس د خپل اهل او عیال ته حواله کا هغوی هم ضرورتمن او حاجتمند دي. نو ته صدقې د توبې سره د صدقې ذکر په دغه اعتبار سره وشو. الله تعالی وقول اعملوا فسيرى الله عملكم. دغه کسان ته وایي چې تاسو عمل کوئ زرد چې الله به ویني عملونه تاسو ورسوله د الله رسول به ویني والمؤمنون مؤمنان به ویني. مطلب دا چې په آینده وختونو کې به هم تاسو عمل چکیږي چې توبه څنګه توبه استل او په آینده کې داسې جرایم بیا کوي او کې نه کوي. نو اوس په 13 ګناونه معاف شو آینده وختونو کې تاسو خپل عمل جاری ساتئ. الله تعالی به هم تاسو عمل ته ګوري د الله پیغمبر به هم ګوري مؤمنان به هم تاسو عمل یې چې دا داسې عمل وکړو. وستردون او زاد تاسو به واپس کړئ الى عالم الغیب اغه ذات چې خبردار دی په پټو سيزونو باندې او شهادت په ښکارا سيزونو باندې. د غیب او د ښکارا باس مخکې من کړی دی چې غیب په نسبت د مخلوق باندې لیکن په نسبت د الله تعالی باندې هیڅ شی غیب نه هر څه حاضري الله تعالی ته په اعتبار د علم سره. نو الله تعالی ته غیب نشته هر څه ته یو شان تکي. دا ذکر د غیب چې په نسبت د انسان او د مخلوق دی چې انسان چې کوم څه ته مخامخ نه دی د غیبي. نو الله تعالی په ټولو باندې یو شان پويږي. نو لہذا به تاسو باندې هم پويږي. وينبئكم خبر به تاسو بما په هغه څه كنتم تعملون چې تاسو کول تاسو په عملونو به تاسو خبر کې چې دا عمل او د هغې ثمره او نتیجه. دې ځکه نه پورې دغه وو کسانو ذکر وشو چې کوم کسان د منافقت په بنیاد نه بلکې د سستۍ په بنیاد باندې د جهاد نه پاتې شوي او دا کسان مؤمنان وو. ډیر کارونه د دینداري د نیک عملای مخکې نه مشهور لیکن دې پیره باندې کوتاهي وشوله. موږ ویل دا ټول لس کسانو کې و کسان داسې و چې هغې ستنو پورې ځانونه تړلي او بیا دغه ستنو پورې ځانونه تړلي و کسان دې باره کې صرف د ابولبابا رضی الله عنه باره کې اتفاق ده چې یو نوم پکې ابولبابا دی. د باقي نومونو کې سخت اختلاف ده چې دا څوک دې ځکه نه پورې دغه بحث پوره شو لیکن درې کسان نورم پاتې شو. د لس کسانو و کسان دا شو درې پاتې دي. هغه درې ذکر په دې آیت کې کېږي. الله تعالی وایي واخرون او نور کسان دي مرجون چې ورسته کړی شوي دي لامر الله حکم د الله ته اما يعذبهم یا به ولا عذاب ورکي و اما يتوب عليهم یا به ولا توبه قبول کړي. دا درې کسان داسې و چې دوی بستنو پورې ځانونه نه تړلي او دې ښکاره باندې داسې اظهار او اقرار هم نه کاوه چې مونږ غلط کار کړی دی بلکې چپ پاتې خاموش یعنی ښکاره د خپل غلطۍ اقرار نه کاوه ښکاره معافي نه غوښتله. دې باره کې نبی علیه السلام حکم صادر کړ چې دې کسانو سره بایکاټ وشي هیڅوک به ورسره خبرې نه کوي. دا کسان به
بازارونو ته راتلل جماعتونو ته بدلل لیکن چا به ورسره خبرې نه کولې هېڅ چا به ورسره بحث نه کوه چې لږ وخت تېر شو نو بیا نوی حکم بل راغی چې په کورونو کې چې کومې زنانې دي او بچي دي مسلمانان دي د هغې دپاره شرعي حکم راغی چې دوی به ورسره هم خبرې نه کوي تر دې حده پورې چې په کورونو کې ورڅ خپلو ښځو خبرې باندې کړي چې د الله تعالی مجرم یي حکم راغلی ستا دپاره چې خبرې به ورسره نه کوي بس موږ درسره خبرې نه کوو د هغه دور د هغه خلکو ایمانونه وو نو چې په کور کې مثلا بایکاټ وشو دا خلک سخت تنګ شو په ژوند باندې او بیا دومره زیات پښیمانه شو چې سترې عامې توبه ویستله اقرار یې وکړو او الله تعالی دوی بیا معاف کړل نو دې آیت کې الله تعالی وایي چې د دې حکم الله تعالی د الله تعالی امر ته ورسته شوی دی یا به ول عذاب ورکړي یا به توبه قبلوي نو توبه بیا قبول شوه دوی معاف شوي دي والله علیم حکیم الله تعالی فوج او حکمت والا دی په ټولو حالاتو باندې د مخکې نه خبر دی دې ځکه نه پورې دغه د جهاد نه پاتې شو مسلمانانو بحثو چې کوم د لس کسانو د هغې ذکر وشو دین اخو د منافقینو یو بل سازش ذکر دی او د منافقینو یو نوې انداز یو نوې عمل چې هغوی به د دین کار کوي او د شعائر الله به جوړوي لیکن کار به یې کفر لرواني مسلمانۍ په نیت باندې بنوي د هغوی سازشونه به ډاګه کول دي د هغې دپاره شرعي حکم صادرول دي دې واقع باره کې تفسیر قرطبي او تفسیر مظهري دا واقع په تفصیل سره نقل کړی ده نبی علیه السلام چې کله مدینه منورې ته راغی د ابو عامر په نوم باندې یو سړی و چې مدینه منوره کې اوسېدو او دا عیسایي و دې ته به یې راهب وایو راهب د عیسایانو غټ عالم عابد ته ویلی کېږي نو د جاهلیت په زمانه کې چې نبی علیه السلام لا مدینې ته نو راغلی پیغمبر شوی نو دې سړی نصرانیت قبول کړو عیسایي شو او د عیسایي کېدو نه بعد چې کوم دی مدینه منوره کې دی اوسېدو نبی علیه السلام چې کله هجرت وکړو او مدینې منورې ته راغی نو دې ابو عامر ورسره ملاقات وکړو د نبی علیه السلام نه یې تپوسونه وکړل نبی علیه السلام د هغې جوابونه ورکړل لیکن په دغه جوابونو باندې دی مطمئن نه شو او دې سمدستي د محفل نه پاسېد ویې ویلې چې بس زما اخرنۍ لار دا ده چې کم کس ستا دشمني زه به ورسره ولاړ یم او چېرته به هم ستا مخالفت زه پرېنهدم تا سره زه ملګری کېږم نه همدغه شان تکیه وکړه د اول سر نه راواله څومره جنګونه چې وشو د هونین د جنګ پورې دی په ټولو جنګونو کې شاملو د کافرانو په سب کې براتو او د مسلمانانو سره به جنګېدو د هونین نه وروسته د حوازن قبیلې د شکست نه وروسته چې دا یوه غټه قبیله وه د حوصله خرابه شو او ده ته پته ولګېده چې اوس د کفر ملا مضبوطول اسیا بس کار دی نبی علیه السلام مسلمانانو دومره لاسونه اوږده کړي دي دومره ترقي کړله چې دا قبایل یې ووهل او د دې زور یې مات کړ ته پوه شې چې اوس مسلمانانو مخه نیول مشکل دی نه نیولی کېږي دې د مدینې منورې نه وتښتېد شام ته لاړ شام کې ځکه پناه واخیسته چې په هغه زمانه کې شام د نصرانیانو د عیسایانو غټ مرکز ګڼلی کېدو هلته کې دی اوسېدو د روم بادشاه سره یې رابطه ونیوله روم بادشاه قیصر سره چې هغوی عیسایانو چې داسې کار وکړه زه دله یو لاره برابرومه خپل ټول قوت برابر که او مدینه منوره باندې ناڅاپي حمله وکړه او د دغه ځای نه مسلمانانو مکمله خاتمه وکړه چې د اسلام دا نوم ختم شي د روم بادشاه د سره اتفاق وکړه چې دا کار به زه وکړم دا ټیک ده داسې په کار ده لیکن هغې دپاره داخلي غداران پیدا کول په کار و چې کله داخلي غدارانو لاس ته د رومیانو سره نه نو رومیان د بهر نه دومره حمله کول او بیا دنه د مسلمانانو قوت ماتول دا ممکن نه دي نو دی ابو عامر رومیانو ته وویل چې داخلي غداران د به زه پیدا کړ نو مدینه منوره کې چې کوم منافقین پټ پاتې شوي د ده ملګري اکثر تاریخونو ذکر کړي دي چې دا تقریبا 12 کسانو چې ځانونه پټ ساتل خو د اسلام نه بیزاره او د کافرانو سره همیشه په پټو رابطو کې چې څوک پیدا شي مدینه منوره باندې حمله وکړي دې 12 کسانو ته ابو عامر خط راولېږو پټ خط او خط کې ورته لیکلي و چې تاسو مدینه منوره کې د نبی علیه السلام د جماعت په مقابل کې یو جماعت ساز کړي د جماعت په نوم باندې یو بلډینګ ساز کړي دغه بلډینګ به داسې د جماعت نوم به وله ورکړي چې خلک احترام کوي او څوک به شکي نه شي جماعت نوم به وله استعمالوي د دې نه وروسته به داسې وکړي چې خپل ملګري به ټول را جمع کوي په دغه جماعت کې به د مسلمانانو خلاف چې څومره مشورې دي دا به کېږي میټینګونه بحثونه به کېږي د دې سره سره
دې ځکه کې به تاسو خپل اصطلاحا خپل ملګري څومره خلک تاسو پیدا کولی شي هغه سره رابطې ونیسئ د روم بادشاهان به دغه ځای نه د هغوی لښکرې به روان شي نو د مدینې نه به لړن تاسو هغې دپاره یو مورچه برابر کړي نو هغې ته به ځان راورسوي یعنې هغې به غیر مسلح انداز باندې به راشي مدینې ته به رانوځي تاسو به اصلاحي برابر کړي ځای به برابر کړی دغه ځای نه به اصلاحي پې تقسیم کړو ناڅاپي به د مدینې د منځ نه به دوی باندې حمله وشي نو مسلمانانو خاتمه به وشي نو دې منافقینو یو ځای تیار کړو مسجد قبا سره په نږدې فاصله کې یو جماعت یې جوړ کړو یو ځای یو بلډینګ یې جوړ کړو د جماعت په نوم باندې د تبوک ته د جنګ نه تلو نه وړاندې چې نبی علیه السلام د تبوک تیاری نیوله منافقین راغلو د زیات اعتماد پیدا کولو دپاره چې خلک را باندې یقین وکړي چې دا منافقان نه بلکې مسلمانان دي ښه خلک دي نبی علیه السلام ته یې وویل چې موږ یو جماعت جوړ کړی دی او زموږ د جماعت د جوړولو مقاصد دا دي چې یو خو دا ده چې مسجد قبا زموږ نه لرې دی په دې کې موږ مونځ نه شو کولی موږ ځوانان را رسېدی شو چې که زموږ سپینګري معذوره ماشومان هغوی دغه لرې جماعت ته تللی نه شي ویل د مسجد قبا را عمارت ویل دومره تنګ دی چې موږ پکې ټول ځایږو نو مشکلات پکې ډېر دي نو موږ به دغه نیت باندې یو جماعت ساز کړی دی زموږ معذوره خلک پکې مونځ کوي سپینګري پکې ودرېږي ماشومان پکې ودرېږي وخت ناوخت چې باران وي موږ طبیعت ښه نه وي موږ پکې ودرېږو او دا مونځ زموږ د بغیر د جماعت نه هسې په کور باندې را نه شي خو ته داسې کار وکړه چې دې جماعت کې موږ له د اولنۍ مونځ پکې راله ته وکړه را ابتدایي ته وکړه په دې خاطر باندې چې برکتي شي چونکې دوی خو د نبي علیه السلام په خوف کې پاتې کېدل منافقین نو د اسلام هغه اصطلاحات او هغه رسمونه یې زده کړي نو هغه شان الفاظ به استعمالول چې د جماعت دا ذکر هم راغواړو چې ته پکې مونځ وکړې دا برکتي شي خو دا خلک مسلمانان اصلا وونه دا بنیادي مسلمانان نه نبی علیه السلام د علم نه و چې دا خلک د داسې مقصد دپاره شی جوړ کړی نبی علیه السلام ورته وویل چې فلحال زه تبوک جنګ ته روان یم خو چې د هغه ځای نه واپس شم نو بیا به درځم او په دې کې به درته مونځ کوم څنګه چې تاسو وایي هم په دغه طریقه باندې نبی علیه السلام تبوک جنګ ته لاړو دغه ځای نه چې کله واپس شو مدینې منورې ته چې کله نږدې شي یو خاص ځای ته ورسېدو نو الله تعالی نبی علیه السلام ته د آیاتونه نازل کړه د دې حاصل دا دی چې دغه ځای نه جماعت نه دی د دغه دریو مقاصدو لپاره جوړ شوی دی چې کوم به د آیات کې به دننه ذکر شي او په دې جماعت کې چې چېرته هم مونځ ونه کړي د مانځه دپاره دا ځای نه موضوع نه دی نو الله تعالی وایي والذین اتخذوا هغه کسان چې جوړ کړی دی مسجدن جماعت یعنې په نوم د جماعت باندې یو ځای نه ضرارا دپاره د ضرر رسول ضرار او ضرر په عربۍ کې د دواړه یو معنی د نقصان ته ویلی کېږي لیکن ځینو کتابونو لیکلي دي چې بس ضرار او ضرر کې لږ فرق شته ضرر هغې ته ویلی کېږي چې بل ته نقصان ورسوي لیکن ځان له فایده هم وکړي د بل نقصان وکړي خپله فایده وکړي او ضرار هغه شي ته ویلی کېږي چې ستا پکې هم پوټی فایده نه وي او د بل نقصان هم وشي نو د دغې بلډنګ جوړولو فایده د خلکو ته بالکل نه وه او نقصان یې بیخي واضح و وکفرا او دپاره د کفر وتفریقا بین المؤمنین او اختلاف راوستل په منځ د مؤمنانو کې اختلاف څنګه راشي اختلاف به داسې راشي چې د یو جماعت په خوا کې بل جماعت جوړ شي نو خلک به ټول دغه یو جماعت ته جمع کېدی نه شي ځینې به یو جماعت ته ځي ځینې بل ته ځي هلته د نبي علیه السلام محفل او د هغې د مشورو نه به د محروم پاتې شي ډېرو خبرونه به خبر نه شي دا فایده لیول شي وارصادا لمن حارب الله او دا به مورچه یې دپاره د هغه چا چې هغې جنګ کړلی د الله او د رسول سره د مخکې نه یعنې د دې جماعت جوړول نه وړاندې هم د دین په سر باندې د اسلام په سر باندې د مسلمانانو سره جنګېدلي داسې کافران دي نو په دې ځای کې د دې جماعت درې علامات ذکر شو یو دا جماعت بس صرف ضرري نو څه شی پکې نه او دویمه دا ده چې دا به مؤمنانو کې به جدایي او اختلاف پیدا کړي درېیمه دا ده چې د کافرانو دپاره دا مورچه وي دا درې واړه خبره چې راجمع کړي نو حاصل یې څه شی شو دا شی جماعت نه شو ځکه جماعت دې دپاره چې د الله تعالی رضا مقصودي مونځ کول پکې مقصودي او دا دې کې دا یوه خبره هم دلته موجوده نه ده نو په دې کې د دې وجه نه مونځ کول ناجایز شو وليحلفن او خامخه به دوی قسمونه خوري وليحلفن کې دا لام هم تاکید دپاره دی او دا شد ولا نون دا هم نون ثقیله وی په عربۍ کې دا هم د تاکید دپاره دی نو په یو لفظ کې دوه تاکیدونه جمع شوي دي حاصل دا ده چې دا خبره بیخي یقیني ده چې ډېر قسمونه به خوري ان اردنا الا الحسنى چې موږ اراده نه وکړې مګر د ښېګړې اراده هم کړې وه موږ ښه نیت کړی و چې یاره د کمزورو مسلمانانو ته پکې پیدا پرېوځي او زموږ مونځ بغیر د جمع نه د جماعت نه را نه شي زموږ داسې نیت لیکن خبره به داسې نه وي
والله یشهد الله گواہی کوي انهم لکاذبون چې یقینا دي دروغجن دي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي لا تقوم فيه ابدا تبنو درې کې بده کې د همیشه د پاره چرته به کې همز ونه کې د منځ قابل زین دی. لمسجد خامخ هغه جماعت اسس على التقوى چې د هغې بنیاد ایښودلی شوی د پرهیزګارۍ باندې من اول یوم د اولنۍ ورځې نه احق ډېر لایق دی ان تقوم فيه چې ته ودرېږې په هغې کې. د اکثر علماو رای دا ده چې دینه مراد مسجد قبا دی. اگر چې ځینې روایت د مسجد نبی باره کې هم دی لیکن دواړو منځ کې تضاد نشته ځکه چې د مسجد نبی بنیاد هم په تقوا سره ایښودلی شوی د نبي علیه السلام په خپل لاس ایښودلی دی او دغه شان ده چې اولنی جومات قبا هم د نبي علیه السلام د دې بنیاد هم ایښودلی و. کله چې هجرت وکړه اولنی جومات پکې قبا جوړ شو د هغې نه بعد مسجد نبی جوړ شو. نو دا دواړه د دې مصداق ده چې په دې دواړو کې ته لمونځ کولی شي. احق دغه ډېر لایق دی ان تقوم فيه چې د ودرېږې په دې کې د مانځه دپاره. فيه رجال په دې جماعت کې داسې خلک شته یحبون چې هغوی خوښوي ان یتطهروا چې ځان پاک وساتي. طهارت دوه قسمه دی، یو د ګندګۍ نه ځان پاکول دي. نو بیا به مطلب دا چې دې کې چې کوم منځګزار خلک دي هغه د پلیدو شیزونو نه لرې اوسېږي، یعنې د دې جسمونه او د دې بدنونه مکمل پاک دي، یعنې نه د بل شي نه ګندګۍ نه پاک دي. او دغه شانه کې طهارت چې کوم دی نو معنوي هم کېدی شي، اخلاقي طور باندې پاکیزګي، یعنې په دې کې چې کوم خلک دی نو هغه د خرابو عقیدو د خرابو اخلاقو نه مکمل پاک دي، روغ خلک دي. معرف القرآن ذکر کړی دی چې دې الفاظو کې دې ته هم اشاره وشوله چې د جماعتونو فضایل په دې سره هم سیوا کېږي، ثواب یې ډېرېږي چې په دې کې نیکان خلک لمونځ کوي او نیکان خلکو سره په صف کې ولاړي. ځکه نبي علیه السلام ته الله تعالی وایي چې په هغه جماعت کې ودرېږه چې د کومې بنیاد په تقوا سره ایښودی شوی دی یوه، او دویم چې په دې کې کوم داسې خلک ولاړ دي مانځه باندې چې هغې پاک خلک دي، د هغې ظاهري او باطني هغه پاک دي. دا دو وجوهات چې کوم د جماعت دپاره د فضایلو د مسایلو دپاره یو بنیادي الفاظ شو. نو حاصل دا شو چې په کومو ځایونو کې نیکان خلک ولاړي، پوهه خلک ولاړي، دین سره زیات مناسبت د دین نه باغیان نه سازشیان نه، هغه ځایونو کې جماعت کې هغه لمونځ کول زیات اجر او ثواب لري. والله يحب والله او الله تعالی يحب المطهرين، خوخی پاک خلق لرا، پاک خلق یې خوخي. تفسیر مظهری ذکر کړی دی چې کله دا آیاتونه نازل شول نبی علیه السلام په خپل ځای باندې ایثار شو، صحابه کرام یې ولېږل دغه جماعت طرف ته، دغه مسجد زرار ته چې دا جماعت راوران کړي. په دې کې چې کوم کسان یې لېږلي دي په هغې کې یو وحشي رضی الله تعالی عنه، کوم چې د حنظله رضی الله عنه قاتل هم جهالت په دور کې، او دغه شان کې نور صحابه دي، دوی ولېږل چې دا جماعت اول راوارته وایي بیا وسېځئ ختم یې کړي. دوی د جماعت وسېځه وران یې کړو او راویارته ځمکې سره یې هوار کړو. بیا د دې نه وروسته چې کله نبي علیه السلام مدینې منورې ته راورسېدو نو عاصم ابن عادي رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه ته یې وویل چې لاړ شه او په دغه وران زګین باندې چې مسجد قبا سره نږدې یو زګین دی، دغه بلډینګ دی وران شوی دی، په دې کې ځان له کور جوړ کړه، اجازه یې ورله ورکړو. عاصم ابن عادي رضی الله عنه نبي علیه السلام ته وویل چې هغه زګین چې په قرآن کې دومره مذمت ذکر شوی دی زما زړه نه غواړي چې په هغه زګین کې زه کور جوړ کړم، اگر چې دا حرام نه دی لیکن زما طبیعت نه مني. د قرآن د دې دومره آیاتونو د نازلېدلو نه بعد زه نشم کولی چې کور پکې جوړ کړم. البته یو بل کس یې ورته وښودو چې د هغه نوم ارقم ثابت ابن ارقم، ولې ثابت ابن ارقم رضی الله عنه چې کوم دی یو غریب سړی د خپل کور یې نشته او په پردو کورونو کې پاتې کېږي د کارۍ په انداز باندې، نو دله اجازه ورکړه چې دی پکې کور جوړ کړي. نو ثابت ابن ارقم رضی الله عنه په دې باندې بیا کور جوړ کړو د کنډر باندې، لیکن چې کله کور جوړ کړه نو په دې کور کې به هېڅ خیر نه موجودېدلو. د دې کس به اول بچي نه کېده چې بچي به کېده مړه کېدل. تاریخ دانانو لیکلي دي چې دغه صحابي د ذاتي حال نه علاوه وایي په دې کور کې به چرګې هم چرته انډه نه اچولي، چېرته به ژوند کې په دې کې چنچڼې جاله کله نه منډه پکې نه ده اچولې، په دې کې به ژوند کې به حیواناتو هم څه د دې زګین نه فایده نه ده حاصله کړې. چې دغه بیا ثابت ابن ارقم رضی الله عنه دغه زګین نه کړه ویوړل او لاړو بل زګین ته، دغه زګین به کنډر پاتې شو، لیکن چې دې زګین کې مرغوم جالي کړي دي بچي پکې بچي ته پاسوري نه دي، داسې زګین دی. په الحال هم دغه زګین کنډر پروت دی، خلک یې لیدلو لذي په قدیمي آثارو کې دي.